أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بركت والدها غزات نزل الفرقان على عبده چه نازل کړی دے قرآن پاک لرا فرق کون کی کتاب لرا فرق کون کے پمینز د حق او د باطل کی علی عبده پا بندخ پل باندے لیکون للعالمین نذیرا دید پارا چشی دا بندہ یا دغ کتاب د پارا د مخلوقاتو نذیرا یرون کے الذي اوهاغ ذات له ملک السماوات والارض چه ده هغه د پاره دا بادشاهی د اسمانونو او د ځمکې ولم يتخذ ولدا او ندی نیولې هغه اولاد لرا بچی لرا ولم يكن له شريك او نشته د هغه سره څوک شریک فی الملک په بادشاہی کې وخلق كل شيء او پیدا کړی د دغه ذات هر یو سیز لرا ټول مخلوقات لرا فقدره تقدیرا بیای اندازه کړی د دې مخلوق تقدیرا پا بہترین اندازے سرا واتخذوا من دونه آلہتا او نیولی دی دوی بغیر دغی اللہ نا بغیر دغی ذاتنا آلہتا نور خدایان لرا نور معبودان لرا لا يخلقون شيئا چه هغی نشی پیدا کولے حس یو شی لرا وهم يخلقون حالان کی دوی پخپل پیدا کړلې شوی دی ولا يملكون لانفسهم او دوی مالکان ندی د خپل ځانونو د پارا ضرر ولا نفع د ضرر یعنی دلری کولو د تکلیف ولا نفع او نه د حاصلولو د نفع د پیدې ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او دوی مالکان ندی د مرگ او نه د ژوند او نه د دوباره را پورته کولو وقال الذين كفروا او يلبهاغ کسانو چ کفر کړي ان هذا ند دا قران پاک الا افك افتراه مگر دی دا دروغ چې د ځان نه جوړ کړي دي د پیغمبر علی السلام دی لرا واعانه عليه او مدد کړي د نبی علیه السلام سرا علیه په جوړولو د قرآن پاک باندې په جوړولو د قرآن پاک کې قوم آخرون قوم نور فقد جاءوا ظلما وزورا یقینا دوی راتلل کړي دي هغه ظلم تا او دروغ لویو تا وقالوا اویل بدوی اساطیر الاولین اکتتبها چه دا قرآن پاک قصی دی دا مخکنو خلقو چه لکلی دی نبی علیہ السلام دی لرا فہیت تملا علیہ پس دا لوستلیکی گی پدوان دی بکرتا و اسویلا سبا او بیگا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انزلہ الذی چی نازل کڑے دے قرآن پاک لرہاغ ذات
یعلم السر فی السماوات والارض چې هغه پیجنی هغه پټو سیزونو لرا پټو رازونو لرا په اسمانونو کې او په ځمکه کې انه کان غفورا رحیما بیشک دې دغه الله بخونکې او مهربانا وقالوا اویل بدی کافرانو ما لهذا الرسول سشوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرا یأکل الطعام چه خوراک کوي دی خوری دی طعام لرا ویمشی فی الاسواق او گرزی دی پا بازارونو کی لولا انزل الیہ ملکن ولی نازل نکڑل شودت پرشتا فیکون معہو نذیرا پس چہغا وید سر یرون کی او یلقا الیہ کنزن او یا ولی ورنکڑل شودتا یو خزانا او تکون له جنتن یا دیوی دد پار یو باغ یأکل منها چه د خوراک کولی د هغینا وقال الظالمون او ویلی دی هغ ظلم کونکو ظالمان خلقو ان تتبعونا چه تاسو تابداری نکوی اے خلقو الا رجلا مسحورا مگر د یو سړی چې په هغه جادو کړلې شوی دی انظر کیف ضربوا لك الامثال وګورا چې سرنګي دوی بیانوي ستا د باره اے حضور صلی الله علیه وسلم مثالونو لرا فضلوا پس گمراه شوی دی دوی فلا يستطيعون سبيلا پس دوی طاقت نلری د نیغ لاری د سم لاری